نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله مولانا العظيم. زما قابل قدر مسلمانانو، د کوم آیات مبارکه ستاسو مخکې ما وړاندې کړو، دي کې الله جل جلاله عام مسلمانانو ته حکم کړی دی ستاسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود سلام لګئ، خو لیکن داسې اندازې باندې بیان کړی دی سوال الله جل جلاله خپل طرف ته بیا ملائکو غنه بعد بیا عام مسلمانانو ته حکم کړی دی چې تاسو هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود لګئ. عزیزانو مسلمانانو، درود شریف د دې ویلو ډېر زیات فضیلت راغلی دي، دومره فضیلت راغلی دي چې علما ور باندې مستقل غټ غټ کتابونه لیکلي دي، او دا داسې عجیبه فضیلت دی د درود شریف ویلو. ستاسو دې ته وګورئ قرآن کریم کې د نورو عبادات و تذکره هم شوي ده، مطلب المنځ شو، زکات شو، حج شو، روژه شوه، دغه شان نور څه کوم عبادات دي مغو تذکره هم الله جل جلاله کړي ده. خو بیا یې دای الله جل جلاله دا نه دی ویلي صدا زه په خپله باندې هم کوم او تاسو هم کوئ، بلکې دا اعزاز دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حاصل دی. دین علاوه نور پیغمبرانو ته دغه اعزاز حاصل نه شوی دی. څرنګه دا دومره قیمتي فضیلت دی، دومره بهترین درود شریف فضیلت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې څوک څه هم یې الله جل جلاله
څنګه وایي زور باندې هم خپل طرف ته درود شریف نسبت شوی دی الله جل جلاله ته غنبیات بیا ملائکو ته شوی دی بیا عام مسلمانانو ته حکم کړی دی چې تاسو هم په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود شریف لګئ نو دینه هم دغه معلومیږي درود شریف ویلو د دې ډیر غټ فضیلت راغلی دی او دا الله جل جلاله ته ډیر زیات محبوب ترین عمل دی د وجنا نن بیان کې به ان شاء الله العزیز مختصر اغا درود شریف کوم فضیلت دی مغا بدرتا اغا بیانوم اول فضیلت دا غدي عزتمند مسلمانانو درود شریف دغه د الله جل جلاله څوک هم دغه یې دی باندې و الله جل جلاله رحمتنا نازلېږي گویا درود شریف ویل دغه الله جل جلاله د دې کس باندې هغه خپل رحمتونه ور باندې چې کیږي نازلېږي لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي خطبه کې به هم دا حدیث تاسو مخکې ما وړاندې کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي څوک سے هم یو ځل په ما باندې درود شریف وایي الله جل جلاله په دې باندې به لس رحمتونه نازل کی څومره لوی فضیلت شو ته صرف یو ځل الله جل جلاله رضا دپاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود شریف ولګي تا باندې لس رحمتونه هغه نازلېږي اوس تا پرې دی ته څومره هم ډېر زیات یې نو الله جل جلاله په تا باندې بچی کې رحمتونه به در باندې نازلېږي دغه شان طلحه بن عبد الله رضی الله تعالی عنه نے روایت دی دغه فرمایي سو یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف راوړو خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مخ باندې یو قسم خوشالۍ وه ډېر زیات خوشاله لیدلی شي نو صحابه عرض وکړو سو یا رسول الله نن خو ته ډېر زیات خوشحالي او دومره خوشحالي سو مخکې د ستاسو په مخ باندې به دومره خوشحالۍ مخکې ما نه لیدلې وه څومره چې موږ اوس ګورو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل او اوس ما ته جبرائیل علیه الصلوۃ والسلام راغلو هغه ته وفرمایل الله جل جلاله فرمایي آیا دا خوشاله نه دی بلکې دا به خوشاله اوسي څکه چیرې د ستا د یو امتي په تا باندې یو ځلې درود شریف ووایي زه به ورته لس رحمتونه دې باندې به نازل کړم او که چیرې ستا یو امتی په تا باندې یو ځل سلام ووایي زه به په دې باندې لس سلامونه ووایم نو ته په دې باندې خوشاله اوسه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایلو ځکه زه چې یم خوشاله یم عزتمند مسلمانانو درود شریف ویلو هیڅ ټیم ور باندې هم نه لګي کار دا غدي سمون پوریږي کې کم از کم سحر او مقام سلسله خامخام یې ډېر غټ فضیلت راغلی دا خو صرف یو فضیلت څوک هم یو ځل درود شریف وایي نو الله جل جلاله په دې باندې به لس رحمتونه هغه نازل دویم فضیلت دا غد عزتمند مسلمانانو درود شریف دا د شفاعت ذریعہ دی
څوک څه هم په زندګۍ کې خپل ژوند کې درود شریف وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت به ورته هم نصیب کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي څوک څه هم په ما باندې سبعی لس کرتا دغه شان مخم لس کرتا په ټول ژوند کې وایي یو معمول په زندګۍ کې جوړ کی نو د دې کس شفاعت به زه کوم قیامت په ورځ باندې صرف څو ځلې سبعی لس ځلې او مخام لس ځلې بیا کچېرې یو کس دینه هم زیات وایي سر پری وایي زر پری وایي بیا تاسو اندازه ولګوئ تاسو سره بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام څومره محبت کوي او شفاعت ذریعہ به څه کیږي بیا به جوړیږي شفاعت به درته بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام کوي صرف یو شفاعت فائدہ نه دی بلکې دین علاوه نور فائدې هم شته درود شریف څوک وایي عزتمند مسلمانانو موسی علیه السلام ته په یو موقع کې الله جل جلاله ته فرمایي اے موسی آیت دا خبره تا ته محبوبه نه دی خوښه نه دی زه تا ته ډېر زیات نږدې شم دومره درته نږدې شم ستا د زړه څه کومې وسوسې دي د هغه زړه سره نږدې دي د ستا روح ستا بدن سره نږدې دي دغه شان ستا سترګو رڼا سترګو سره نږدې دي دومره درته هم زه نږدې شم موسی علیه السلام ته وفرمایلو اے الله ولې نه زه دا غواړم زه تا ته نږدې شم الله جل جلاله ته وفرمایلو اے موسی درود شریف ډېر زیات وایه درود شریف دا ډېر زیات وایه د دې وجې نه به زه تا ته ډېر زیات نږدې شم الله جل جلاله یو پیغمبر ته څه کوي حکم کوي ته چیرې ما ته نږدې کېږي نو درود شریف ډېر زیات وایه دې کې مونږ ته هم سبق دی هغه پیغمبر و هغه هسې هم نږدې و د هغه یو قسم مونږ ته تعلیم راکوي اے زما بندگانو تاسو هم په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود شریف وایو د دې د وجې نه به تاسو ما ته به ډېر زیات نږدې نو عزتمندو مسلمانانو درېیمه فایده دغه شوه چې دغه څوک څه هم درود شریف وایي دا د په قیامت په ورځ باندې شفاعت ذریعه جوړېږي درېیمه فایده دغه دی درود شریف په برکت سره ستا نیکۍ زیاتېږي دغه شان ستا ګناهونه معاف کیږي دغه شان ستا درجې څه کیږي اوچتېږي لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي څوک څه هم په ما باندې یو ځلې درود شریف ووایي نو الله جل جلاله به دې باندې به لس رحمتونه نازل کړي دغه شان لس ګناهونه به معاف کړي دغه شان لس درجې به هغه شی کړي اوچتې کړي صرف یو ځل باز دې ته اندازه ولګوئ که تاسو ډېر زیات یې بار بار یې تاسو بیا څومره ګناهونه به بیا معاف کېږي څومره درجې به تاسو اوچت کېږي نو څومره هم ته زیات ویلی شي دغه شان ستا ګناهونه هم هغه زیات معاف کېږي درجې درته الله جل جلاله ډېرې زیاتې بیا درکوي عزتمندو مسلمانانو هغه جمعې مبارکه ورځ دی بیا جمعې شپه دې کې خو بیا په کثرت سره درود شریف ویل پکار دی ځکه څه قاعده ده هغه د هېڅ کله وخت قیمتي شي نو عباداتو سره هم بیا قیمتي کېږي بیا ډبل ثواب درته بیا چې کېږي هغه ملوي نو څو فایدې شوې یو شفاعت شو رحمت ذریعه شوه دغه شان ګناهونه معاف کېدل درجې اوچت کېدل
څلورمه فائدہ دا غد عزتمند مسلمانانو څوک څه هم درود شریف وایي نو دې په ذریعې سره به نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم قرب دی هغه به ورته حاصل شي نزدېکت به ورته حاصل شي نبی علیه الصلاة والسلام لکه څرنګې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې قیامت په ورځ باندې به په ټولو خلکو کې تاسو کې ما ته ټولو نه نږدې کس به هغه وي څوک چې په دنیا کې ما ته درود شریف ډېر زیات ما باندې چې کړو لېږلی دغه کس به قیامت په ورځ به ما ته ډېر زیات نږدې وي کوم انسان څوک چې په دنیا کې ما باندې درود شریف په کثرت سره یلو ډېر زیات یلو دا به قیامت په ورځ به ما ته ډېر زیات نږدې وي او د دې خیال به زه ډېر زیات ساتم قیامت په ورځ باندې الله اکبر قیامت په ورځ څومره سخترینه ورځ دی او زموږ په دنیا کې درود شریف ډېر زیات یلوي بیا خو بس ته بې فکره شه نبی علیه الصلاة والسلام تا سره دی نبی علیه الصلاة والسلام شفاعت تا باندې شو نبی علیه الصلاة والسلام سره ته نږدې دغه هغه چا دپاره دي څوک څه په دنیا کې درود شریف په کثرت سره وایي ډېر زیات وایي دغه شان پنځمه فایده د هغه دی چې په چا باندې هم غمونه وي مصیبتونه وي تکلیفونو کې راګیري وي هغه کس که چیرې درود شریف وایي نو دغه تکلیفونه دغه غمونه دغه مصیبتونه دغه دنیا ټینشنونه دا بونه الله جل جلاله چې کوي ختموي ګوره یو قسم وظیفه شوه چا باندې هم څه قسم هم تکلیف راغلی وي مصیبت ورباندې راغلی وي هغه تکلیف هغه مصیبت ختمیږي نه بلکې زیاتیږي د دې کس ته دغه پکار دی کثرت سره دغه درود شریف وایي کثرت سره دومره درود شریف وایي چې د دې نه علاوه زیات نور چا نه یېري دومره ډېر یی بیا ته صرف خپل ځان بیا وګوره هفتې دوه هفتو بعد ستا باندې څومره هم تکلیفونه دي مصیبتونه دي غمونه دي هغه به الله جل جلاله ټول به درته ختم کړي دا کتابونو یوه واقعه راغستې ده یو عالم فرمایي امام غزالی صاحب رحمت الله علیه په خپل کتاب کې احیاء العلوم کې یوه بهترینه واقعه ذکر کړې ده هغه فرمایي سفیان ثوری رحمت الله علیه یو کرته حج ته لاړو حج کې ګوري یو کس ته دغه په کثرت سره درود شریف وایي ککینی کپچی کچملی ہر حالات کے درود شریف وائی ہر مقام کے درود شریف وائی حرم شریف طواف دغه نور و زینو کے اغا درود شریف په کثرت سره وائی ابو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرمائی سما ورته پوس وکړو ستو دومره زیات درود شریف ولې وای په کثرت سره حالانکه په دې مقاماتو کې نور دعاګانې هم شته سره غلي دي مغه دعاګانې ویل شي او ته لګې درود شریف په کثرت سره وای هغه کس ورته بیا خپله واقعه ورته ذکر کړه کس ورته وایي چې زه ما سره پلار دی خراسان نه یو ځل مو حج ته روان وو زمونږ سفر کوو نو لارې کې زما پلار بیمار شو پلار مو دومره بیمار شو چې بیمارۍ زیاتیږي او کمیږي نه حتی کې چې دغه پلار هغه بیمارۍ برداشت نه کا وفات شو چې کله وفات شو دغه پلار مې نو د دې مخ تک تور شو وپړسېدو دغه شان خېټه یې وپړسېده
دغه شان نور څه کوم اندامونه دي هغه هم خراب شو. زه ډېر زیات خفه شوم. د پلار مې څه کوم شکل و هغه شکل مکمل بدل شو. ډېر زیات خفګان راته لاحق شو. دا به زه اوس خپل کلي ته وړم خلکو ته به دغه خپل پلار څنګه ورته کوم. د دې شکل مکمل څنګه بدل شو، تک تور شو، مخ یې مکمل. په دې خفګان کې وم نو دغه پلار مو یوې کپړې کې رغوان کړو او زه یو سیر ته شم. دې کې ما ته خوب راغلو. کله خوب راته راغلو نو په خوب کې ګورم یو ښایسته یو حسین نوجوان کس ما ته راغلو. کله دغه کس راغلو زما پلار نه هغه کپړه یې لرې کړه. کپړه یې لرې کړه، دغه کس لګې شو، زما پلار په مخ باندې هغه لاس یې ووالو. کله لاس یې ووالو زما پلار مخ دومره ښایسته شو چې دا شودو په شان دی تک سپین شو. بیا دغه کس لګې شو په خېټې باندې هم هغه لاس یې ووالو. نو هغه خېټه هم برابره شوه. نو زه ډېر زیات خوشحاله شم. شکر دا پلار څه کوم هغه وجود یې مکمل شکل یې بدل کړی و هغه یې برابر شو او ښایسته هم شو، ډېر ښایسته لګېدو. نو دغه څه کوم کس دی دغه ما نه روان شو. ما ورته آواز وکړو ای زما سرداره چېرته روان یې او څوک یې؟ څه د ستا راتلل دغه زما خوشحالۍ ذریعه وګرځېده. زما وجود خوشحال شو، زما روح نن خوشحال دی ستا په راتللو باندې. هغه کس ورته ویلو ایا ته ما نه پېژنې؟ انا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. زه خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یم. دغه کس دی دی ستا پلار دی. دی په خپل ژوند کې ما باندې به په کثرت سره درود شریف ویلو، ډېر زیات به ویلو. نو ځکه زه دې ته راغلم څه د دې شکل مکمل بګار شوی و، څه دغه زه برابر کړم او مغفرت دعاګانې ورته وکړم دې بخشش وشي. نو هغه څه کوم کس دی څه کوم پلار یې وفات شوی و، هسې کله خوب نه راپارېدو همدغه شان پلار یې و لکه څرنګه په خوب کې پلار ښایسته او اندامونه یې ټیک، هسې کومه بیمارۍ ورکې وه هغه ټوله بیمارۍ ختم شوې وه. دا په څه شي برکت سره؟ درود شریف په برکت سره. بلکې بل کتاب کې لیکلي دي بل عالم فرمایي چې کله دغه وفات شو، دغه پلار یې وفات شو، د مخ یې مکمل مسخه شو، خر په شاندې شو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته راغلو نو هغه څه کله مخ باندې لاس یې ووهلو هغه بیا څه شو؟ ټیک شو. روایتو کې راغلي دي د کوم څه پلار و دا یې سودخور و، سود یې کولو، خو دې کې صرف یو وه څه کله دغه څلمېسته نه مخکې د دې په کثرت سره هغه درود شریف ویلو. زما عزتمند مسلمانانو بیا ابو سفیان سوری رحمت الله علیه ته دغه یې ځکه زه په کثرت سره درود شریف وایم. زما په خپله باندې د دې انعامات د دې فضلت ما په خپله باندې لیدلي دي. عزتمندو مسلمانانو دا حتمی فیصله دی څوک چې هم سودخور وي سودونه کوي مغه شکل به څه کېږي؟ بدلیږي. دغه شکل به خر په شاندې کېږي. خو د دې کس درود شریف په کثرت سره ویلو، دومره درود شریف ویلو الله جل جلاله ته
او دغه نبی ته دومره محبوب شو کومه هغه سودخور کوم سودونه یې کولو مغای ګناه ورته هم چې شوا معاف شوه صرف درود شریف ویلو په برکت سره څومره لوی فضیلت شو دغه شان عزتمند مسلمانانو یو عالم فرمایي زما یو ګاونډ دغه کاتب لیکنې کول دا څه کله وفات شو نو ما ورنه تپوس وکړو الله جل جلاله تا سره څه معامله وکړه غور ته ویلو الله جل جلاله ما سره ډیره ښه معامله وکړه زما یې مغفرت وکړو عالم ورته ویلو څه په څه وجه باندې غور ته ویلو چې زه یو کاتب یم ما څه کله هم نبی علیه الصلاة والسلام نه ما لیکله نبی سره ما لیکلو صلی الله علیه وسلم نو کله زه وفات شوم نو الله جل جلاله مته داسې انعامات راکړو چې دغه چا سترګو لیدلي نه دي او نه چا په زړه کې راغلي دي داسې انعامات الله جل جلاله ماته راکړو صرف په دې باندې چې زه کاتب وم ما څه کله هم نبی علیه الصلاة والسلام نه ما راغله ما سره کړي صلی الله علیه وسلم نو عزتمندو مسلمانانو څومره زیات فضیلت راغلی دي نو که موږ هم دغه درود شریف موږ په کثرت سره وایو نو الله جل جلاله په موږ باندې به هم هغه رحمتونه به موږ باندې نازلوي دغه شان ګناهونه به موږ معاف کوي دغه شان الله جل جلاله موږ ته به هغه درجې به څه کوي هغه اوچتوي د ټول تقریر خلاصه اندغه شوه موږ ته هم دغه پکار دي موږ هم په کثرت سره هغه درود شریف موږ وایو کم از کم 100 مرتبه موږ درود شریف وایو 100 مرتبه نشي ویلو 50 مرتبه موږ وایو 50 هم نشي ویلو کم از کم لزل خو موږ درود شریف ویلی شو لزل موږ هغه درود شریف موږ وایو صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم بیا سکون کا مشهور دے درود ابراہیمی اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد کبه سړی دا غي ډیر ښه دی بیا دې د وجه نه عزتمند مسلمانانو ټول تقریر خلاصان دا شوا سمون ته پکار دي سخی طریقې سره مون درود شریف وایو صرف دې مسلې درته بیانوم یو خدای غدې په ټول عمر کې یو ځل درود شریف ویل چې دی هغه فرض عین دي خامخا دی دیمه مسله دا غدې چې کچېره یو مجلس کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ کیږي نو تا باندې یو ځل درود شریف بچ دی واجب دی خامخا دی بیا تذکرہ وشوا بیا که خیر دی کئی ثواب بدرته ملویږي کني څه مسله نشته دوی مسلې شوي درېمه مسله دا غده سمونږه په خطبه کې هغه کوم آیات یې ان الله ملائکته یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما دا یا سکل راشي یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ما راشي نو په خطبه په دوران کې به ته درود شریف نه وای ځکه چې خطبه کې حکم دا شوی دی چې خطبه به ته واورې د دې اورېدل واجب دي ها په زړه کې ویل پکار دي زړه کې کوی خیر دی زړه کې ویل شي په خله باندې په جب سره به صلی الله علیه وسلم نه وای بلکې به شي زړه کې به هغه دغه یڅو مسلې وي درود شریف هغه مکمل فضیلت وو ټول دغه پکار د صحیح طریقې سره درود شریف ویل په کثرت سره مو شروع کو نو الله جل جلاله مون باندې به څومره هم غمونه مصیبتونه بي مغه هم ختم شي الله جل جلاله رحمتونه هم مون باندې نازلېږي دغه شان ګناهونه وسره هم معاف کیږي دغه شان ستاسو څومره هم درجې دي
الله جل جلاله هغه شی کوي چې کوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. یا الله مونږ ګناهونه معاف کړي، یا الله مونږ نه راضي شي، یا الله مونږ ته عفو وکړي، یا الله حلال رزق نصیب کړي، یا الله حرامونه مو وساتي، یا الله درود شریف ویلو په کثرت سره توفیق در نصیب کړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام شفاعت مونږ ته نصیب کړي، نبی علیه الصلاۃ والسلام نزدېکت مونږ ته نصیب کړي. یا الله د دې برکت سره مونږ نه څومره هم ګناهونه شوي دي، یا الله مونږ ته معاف کړي، یا الله حلال رزق نصیب کړي، یا الله حرامونه مو وساتي. یا الله په دې مجمع کې څه قسم شرعي حاجتونه وي الله یا الله ته ورته پوره کړي. څومره هم څه بیماران دي اسپتالونو کې دي، په کورونو کې دي، یا الله صحت کامله عاجله مستمره ورته نصیب کړي. یا الله خپل رضا ته نصیب کړي. یا الله ټول نه راضي شي. په آخري وخت دا کلمه نصیب کړي، لا اله الا الله محمد رسول الله.